السلام علیکم. زموږ سره یو مشر ناست دی. د دې یو مریض و. دا ماشوم دی د پیدایشي لږ د دماغو د کمزوري مسله وه. دې ته په انګریزي کې د ډاکټري په ژبه کې انټلیکچوال ډیسیبلیټي وایي. نو دې مخکې حالات څنګه وو او اوس حالات څنګه دي، موږ به د مشر سره خبره کوو. السلام علیکم حاجي صاحب. ته څنګه یې حاجي صاحب؟ شاه حاجي صاحب، اول دا پوښتنه درنه کوم چې کوم دا ویډیو کوو د دې اجازت شته؟ شاه حاجي صاحب دا راته ووایي چې تاسو څه نام دی او د کوم ځای سره متعلق دی؟ موږ امام دازبل د موږ ولې په هغه کې د خنډ باندې راځي لوري شاه زلي ګرځي شاه صاحب دا راته ووایي چې کوم تاسو دا ماشوم دی د دې مخکې څه حالات وو، ټوټل معلومات یې راکړي چې څه پکې دو. ما دا معلومات وشي داسې لکه لیوانه منډه به هم کړه، بدله به هم بدلې وو. نور به څه کوو؟ دا زموږ ډېر سخت ورته چې به کوم خوا ولټولې په هغه به یې ولټول چې کوم طرف ته دا مطلب روان سو هغه به هغه مخه به یې نور به څه کول دي نه علاوه؟ نور به علاوه دا کړو چې کور نور به نه پرېږده چې به ډګر په خوا ورخ په کور به نه پرېږدو چې دا مې کور دی دا مې کوم ځای دی. خوراک به نه پرېږدو، کله به وخوړل کله به یې نه خوړل. بیا چې اته دوایي راته ولیکل او راځي مخکې چې دا راوستی و دلته یې ډېرې چغې مغې مو والې داسې وکړه چغې والې بد ساعت ټیکه یې نه کړه ټیکه یې نه کړه په یوه ځای باندې نه پاتې کېدو. و لارې را جبرک شو موټر والو تاسو نو ورک سوی بیا موټر والا چې اپخه وینه شاه دې مریض دلته علاج شروع دی. چونکې د دې مالی حالات دومره ښه نه دي، علاج دې ته په مفتو باندې شروع دی. دلته دې ته موږ یو قسم دوايي لیکلې وه، دا سیده که نه چې صرف یوه قسم کولی. اوس د دې حالات څنګه دي؟ اوس خو د خدای پاک نه بیخي ښه ده، ګرځېدا ګډه وډه ګرځېدا هغه هر څه ښه دا یې پرېښو ورته خوشې دا یې پرېښو اچې هم نه وایي چغې هم بندې کړي ځان مو چې لمونځونه چې اوس خو د خدای لمونځ هم خپل په ټیم کوي. لمونځ هم کوي اوس خو د ښه دا حاجي صاحب د دې یو خوش قسمتي ده. اکثر چې دا د بچپن نه د عقل کمزوري که نه هغې پوره ښه کېدو داسې چانس نه خو چې دوایي خوري هغې سره لږ داسې چې دا شیطانت د غصې د ګډې وډې خبرې د دې کنټرول راځي. نو دې دا خوش قسمتي ده چې په دا یوه ګولۍ باندې دا دومره ښه سوی د خدای مهرباني او دا د خدای غټه به حاجي صاحب ستاسو ډېره شکریا چې موږ ته مو وخت راکړو. صرف د دې ویډیو کولو مقصد دا و چې دا نور خلک هم دا ویډیو وګوري او هغې ته پته ولګېږي چې داسې بیماریانې او په یوه ګولۍ علاج کېږي. بس کور د ودان ارام لري، کور کې ما دوا درته کړي دعا چې راته کوي دا ما لپاره کور کې مې دوا درته کړي. دغه اخلاق یې ښه پېژنم چې دا نن رالو او بیا ناوسه یو بیا مو نه که صبر حاجي صاحب تا اوس خبره وکړه چې بل زوی مې دی د دوی مور د هغه هم بیماره ده چې ستا کوم مریض وي ته به یې داسې راولې فیس میس دی نشته، ته به دې ته نه خفه کېږي. خدای دې عزتمند که تا د خدای له موږ سره عمره نه کړي خفه. امین امین. دعا راته کوه حاجي صاحب، دعا کې مو یاد خدای دې عزتمند کړه.